حضرت عمر رضی اللہ عنہ په مکه مکرمه کې بنو عدی او قبیله د پاغې کې پیدا شوې ده. د پلار نوم یې خطاب دی. هغه پورا د دو هغه تاریخ نه ذکر کوم، چیده یو څو خبرې درته کوم. په هلکانه کې مضبوط او تکړه هلک و. دومره تکړه و چې دې په هلکانه کې د دې منډو د ګوړدوړ اسونو ځغلولو او د دې ورزش د وجود د چاقو چوبند ساتلو د دې خواهشمند و. دا موږ چې ورته سمارټ وجود وایو، دقسې وجود یې کلک ټیټ. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه وکړه او الله وله پیغمبري ورکړه او اسلام رو رو په خورېدی شو، نو د مکې خلکو د نبی علیه السلام او د اسلام سره سخته دشمني شروع کړه. مخکې د دې خلکو د حضور پاک سره ډېره مینه لرله او ډېر قدر به یې کوه، ډېر عزت به یې ولکاو. خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړه د کلمې شهادت او خلکو ته یې وایي چې تاسو د دې بوتانو عبادت کوئ او سجدې کوئ، دا شرک دی، دا ګناه د الله پې خفه کېږي او الله شریک نه لري. بټ ټول یکدم مخالف شو. په هغه مخالفینو کې یو حضرت عمر هم. مسلمانان رو رو زیادېدل، د مسلمانانو تعداد تقریبا 40 ته ورسېد، د سړو تعداد، او 11 ښځې وې، 40 سړي او 11 ښځې. او دا هغه سخت وخت و چې دې مسلمانانو له د مکې کافرانو به سخت عذابونه او تکلیفونه ورکول. نو حضور پاک دار ارقم ورته وایي، دا صفا غونډی چې ده دې سره خوا کې دا کور و. د حضرت ارقم ابن ابي ارقم رضی الله عنه د صحابي په کور کې دیره شو. دی یو مرکز شو د اسلام او دا د دین د دعوت یو مرکز شو چې څوک به راتلل او مسلمانېدل به هلته به تلل. نو یو ځل د مکې کافرانو میټینګ راوغوښته چې دا مسلمانان خو رانه یو کس زیاتېږي. لوی خلک رانه لاړل، لکه دې وخت کې حضرت حمزه رضی الله عنه هغه مسلمان شوی د حضور پاک ترو. دا خو رانه یو تکړه ځي او مسلمانېږي، دا مسلمانان به راته ګڼ شي. نو چې ګڼ شو بیا به ورسره څه کوو، څه علاج به کوو. یو کس پکې دا تجویز ورکړه چې داسې کار دی چې مون ختمول پکار دی. مون ختمول څه؟ وی دا سړی وجل پکار دی، حضور پاک یې یاده. وی وجنې به یې څوک؟ ځکه د نبي علیه السلام قوم ډېر مضبوط قوم و، بنو هاشم. په ټوله مکه کې د دې نه مضبوط قوم، اصیل قوم او تکړه قوم بل نو. نو دا به قانون و چې د قوم سړی به دې مړ که نو که په دین کې به ورسره قوم ملګري وکړي نو ولاړ به ورسره. کلک مضبوط طاقتمن قوم دی بنو هاشم د حضور پاک قوم. نو وجنې به یې څوک؟ ټول غلي شو، چا غږ نه کو. حضرت عمر پاسېده او توره یې راوویسته. قبایلي خلک و تورې به ورسره وې او دا کار به زه وکړم. تاسو کښېنئ دلته او اوس په لږ ساعت کې زه ورځم او د حضور پاک نوم یې واغې چې د هغه سر درته هم دلته راوړم. بس ټولو ورته زندهباد ووې، هغه زمانه کې چې څه زندهباد، او ټولو ورته لاسونه وپړقول چې واقعي ستا غوندې تکړه سړی او مضبوط سړی او پهلوان سړی دا کار کولی چې زمونږ په شان بزدلی نه شي کولی. توره یې واغېسته او راروان شو او غصه دې سترګې سرې دي او په دې سوچ کې دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به زه کوم ځای کې ګیرم. په لاره یو صحابي دی، پټ مسلمان دی، نعیم ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه، مخې له ورغی. هغه ورته وایي این یا عمرو، چېرته روان یې؟ پې پوه شو. دته خو پته نه وه چې دا نعیم مسلمان دی. وی یره دا محمد وجنم نن یې نه پرېږدم صلی الله علیه وسلم. بس د ده علاج هم دا دی چې دا ختم شي او دا توره مې نن راغشتې ده، پرېږدم نه، یا به زه مړ کېږم او یا به دې وجنم. خو پټ مسلمانو. هغه ورته وی عمره په قلار کښېنه، خلک دې پې ورچوي، جګړه دله ګوري او د هغه د قوم مقابله ته نه شي کولی. سبا به قوم در پسې د هغه ټول را پاسي، بیا به څه کې؟ زه د خیر خویم، زه دې منې کوم چې مه کوه دا کار. عمر او دې ګرم شو. ده وی نه ځم، هغه ورته مه ځه. بس عمر پې پوه شو چې دا سړی چې ما منې کوي دا پټ د ملګری دی او دا پټ مسلمان دی. وی داسې معلومیږي لکه چې تم صابي شوی، مسلمان ته به صوابي وی، دین بدلون کې
کم جوړ دین بدلېدو والی او دین دې بدل کړی دی هغه او ګواښ یې واپسې وکړه توره یې ورته نیغه کړه هغه ورته ما پرېږده خو چې د کمې ډیوې رڼا وجنې او کومه ډیوه وجل غواړې د هغې ډیوې رڼا ستا د خور کور ته رسېدلې ده ورشه ستا خور مسلمانه ده او ستا اوخې مسلمان دی نو که په ما مه راځه ورشه په هغې ورشه نو دا خو عرب و دوی کې خو غیرت ډېر زیات و بس اراده بدله شو نیغ لاړ د خور کور ته د خور نوم یې فاطمه و فاطمه بنت الخطاب او د اوخې نوم یې زید ابن عمرو ابن نفیل و هلته لاړ او اتفاق دا دی چې هغې دغه وخت کې په کور کې دننه ناست و دروازې بنده کړې وه او یو سړی ولا راغلی یو صحابي هغه ورته قرآن شریف ښیي د هغه نوم حضرت خباب رضی الله عنه پټ په کور کې دننه دی چې دروازې له ورغې او غوږ یې کېښود نو د دننه قرآن شریف اواز واورېد وایي دا خو خبره ټیک ده دا خو دلته کې د هغه پیغمبر خبرې خو دلته کېږي د هغه چې کوم قرآن دی او کوم کتاب دی خو زما د خور کور کې لوستلی کېږي بس زر یې توره راواغېسته او د تورې په هغه موټی باندې لګیا دی او د دروازه په درز درز وی او اواز کوي ور لرې کې تاسو صابیان شوې ور لرې کې او خې پوه شو چې عمر خو راغی هغه استاذ ته وی حضرت خباب ته وی ته مهرباني وکړه کوټې ته ننوځه ځان پټ کړه چې د کټ لاندې یو ځای کې پټ کړه په تا غوزار ونه کړي او زه یې وښیم او دی خور ده مونږ به سره راکاږ مونږ نه شي وجلی چې دی ور ننوته نو دی اوښې ته زید ابن عمرو ابن نفیل هغه ته دا د لومبو نو مسلمانانو نو او لس کسان چې حضور پاک د هغې نومونه اخیستي په یو مجلس کې مبشرین بالجنت تیره جنت زیری شوی دی شارټ لیست ورته وایي لس کسان ټول صحابه هغې متعلق راځي رضی الله عنه ورضو عنهم چې الله پاک رضی الله عنهم د دې نه راضي دی علما د دې نه معلوموي چې ټول جنتیان دي لیکن شارټ لیست چې ورته وایي د لسو کسانو نوم حضور پاک په یو مجلس کې اخیستی دی یو پکې د حضرت عمر د اوښې دی زید ابن عمرو ابن نفیل یو پکې دی او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په نوم هم پکې دی زید نه د تیر وتم سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل دې نوم کې زه خطا شو سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل بدریم دی بدر کې هم شرکت کړی دی او په هغه لسو صحابو کې نوم هم دی صاحب من چې ورغې دی اوښې سره مشتو ګریبان شو او د تورې دا موټې نه دی په دې وهي او دی خو زورور و ما خو تاسو ته ووایي چې په هلکانه کې د یو پهلوان او مضبوط انسان مضبوط او کلک وجود یې ښه زه ستاسو پیغمبر پسې مرګ پسې ګرځم او تاسو د هغه دین قبول کړی دی د پلار او د نیکه دین هم پرېښی دی دا خور یې ورله د خور نوم یې فاطمه او د دې اوښې سعید ابن زید او د دې خاون په منځ کې د دې رور په منځ کې خلاصې کو د دې خو غوسه و لاس یې اوچت که او د خور له ښه مضبوطه سپېړه ورکړه چې ته هم مسلمانه شوې ته هم صابیه شوې ته هم دین پرېښی دی ته لا راځې مانه او خاون خلاصې داسې سپېړه یې ورکړه دونه مضبوطه چې د هغې مخ وینې شو او داسې مخ وینې شو چې هغې داره وواله یو معمولي وینه روبېږي یو بعضې وخت کې دومره سخت ولګي چې هغه داره ووایي هغه داره یې وواله او هغه نیغه د عمر په مخ ور پرېوته بس خور ورته وایي عمره لاس اخلاص امونږ د پښتنو خبراته کوم امونږ وایو لاس اخلاص او توره دې تېره عمره څه چې دې خوښی کوه توره در سره ده زم درته مخامخ ولاړ یم زما خاوند هم ولاړ دی څه چې دې خوښی کوه تکړه شه او بالکل زم مسلمان یم زما خاوند مسلمان دی تا کم غیرت دی ما کم غیرت دی تا چې د کمې مور په خېټه کې لتې والی دي ما هم د هغې مور په خېټه کې لتې والی مور یې حنتمه نوم حنتمه او عجیبه دا ده چې مور یې د ابوجهل د تره لور وه دا خو یو قومیان خلک و که نه د بنو مخزوم قبیلې سره تعلق حنتمه بنت هاشم او ابوجهل عمرو ابن هشام او دا دواړه د دې مور د نوم هاشم دواړه د مغیره زامنو او مغیره د بنو مخزوم قبیلې سره تعلق لري نو مور یې د
ابو جهل د تر لور وه داسې ده لکه چې هغې مامۍ د مور یې د تره زوی د مور د تره زوی ته خلک ماما وایي د مور د طرف نه مضبوط قوم دی د پلار د طرف نه مضبوط قوم دی نو فاطمه ورته وی خور ورته وی عمره تکړه شه څه دې خوښۍ کوه د ده نه یریږم نه د نه تختم نه زه راته دروغ نه ویم زه مسلمان یم او زما د خاوند نه مسلمان دی او توره د سره تکړه څه دې خوښۍ وکړه او خور یې وجاړل سترګې د اوښکو نه ډکې شوې په مخ یې وینې روانې شوې او د ده باندې هم د خور وینه پرېوته خو چې د هغه د خور سترګو ته وکتل او د خور جړا ته وکتل او هغه وینې ته وکتل چې د خور نه وینه هم روانه ده او هغه دارې څاڅکي د ده په مخ هم پرتې وې نو لکې رحم راغی فورا په کې موم شو موم په زړه کې رحم راغی او رحم راتلو سره توره اخوا کېښوده او دې خور ته وایي وی دا خبرې به پرېږدو خو تاسو یو بل ته څه وې راته ووایه هغې د صورت طه تلاوت کو د قرآن شریف ما ته هغه ستاسو قرآن لږ ووایه بس حضرت خباب وایي چې زه پوه شم چې د رسول الله مبارک د شپې بېګانۍ دعا قبوله شوې ده صحابه راغلل او نبي علیه السلام ته ودرېدل وایي د الله رسوله د دوو کسانو نه ډېر تنګ یو دوو کسانو نه د یو نوم عمر دی په لاره ترې نه شو تللی وکنځل کوي وینا کوي وهل ټکول کوي او د بل نوم عمر ابن هشام دی ابو جهل نوم عمر و عمر د عمر او د هغه عمر دې دونه تنګ یو د دواړو جهانو مبارک سردار لاس اوچت کړ وی اللهم اعز الاسلام باحد العمرین خدای په دې دوو کې تغلیب د ده نوم له ورکړه طالبان پې پوهېږي خدای په دې دوو عمر او عمر کې یو کس مسلمان کا او اسلام پې مضبوط کا دا دعا د شپې رسول الله مبارک کړې وه حضرت خباب پوه شو چې د حضور پاک د شپې دعا قبوله ده ځکه چې عمر آواز وکړو چې تاسو سوې ما ته ووایئ قرآن هم ما ته ووایئ نو حضرت خباب د کوټې نه راووت او راتلو سره وایي عمره انصاف وکړه ای عمره تا نه د انصاف توقع لرم د انصاف تمه ده نه لرم انصاف وکړه ته چې د کم سړي په مرګ پسې روانې زما قسم په خدای چې هغه بېګا تاله د خدای په دربار کې جړلې دی او دعا یې کړې ده د هدایت تا د دوزخ نه امان غوښتلې بېګا خدای ته جړا کړې ده الله ته فریاد کړې تاله خدای ته جړلې دي او په جړا کې دله دعا غوښتله او د خدای بنده د انصاف ته چې ته د هغه مرګ پسې ګرځې څوک چې د چا اسلام غواړي دا د هغه خیر خوی ګورې د هغه سره مینه دا دغه محبت یې ورسره چې دا دعوت ورکوي چې مسلمان شه اور نه بچ کوي همیشه د دوزخ نه بچ کوي زما قسم دی ګورې وروڼو درته قسم خورم چې دا عالمان ستاسو خیر خواهان د دوی کار څه دی تا له دین دعوت درکوي تا د خدای د دشمنۍ نه بچ کوي تا ته نیکي ښیي تا ته ګناه ښیي چې ځان ته وساته تا ته صلات تسبیح ښیي تا ته مونځ ښیي تا ته وي درود شریف وایه تا ته وي ذکر کوه تا ته وي مونځ کوه تا ته وي جمع کوه جمع مه پرېږده تا ته وي د مور پلار حق خیال وساته تا ته وي د ښځې سره ظلم مه کوه ښځو ته وي د خاوندانو سره ښه سلوک کوه تا ته وي د ماشومانو په سر رحم وکړه ماشوم ته وي د مشر قدر کوه عزت کوه جګړې مه کوه سود مه کوه شراب مه څښه د ګناه نه ځان ساته رښتیا ووایه دا خیرخواهي ده او که دا دشمني ده دا خیرخواهي ده په جنازو کې تاسو ته لګیا دي په جمعو کې تاسو ته لګیا دي په اخترونو کې تاسو ته لګیا دي په صلح روغه کې تاسو ته لګیا دي او کوشش کوي چې د خلکو ته د پیغمبرانو واقعي ذکر شي او دوی ته د ابوجهل او د پخوانو ظالمانو کافرانو واقعي ذکر شي چې خدای تباه کړي چې دوی ویریږي او دوی ځان د هغوی د عمل نه بچ کړي دې ته د پیغمبرانو واقعات ذکر کوي دې ته د صحابه واقعات ذکر کوي لکه څنګه چې قرآن شریف کې الله قصص او واقعات ذکر کړي دي چې دې پړونو کې نرمي پیدا شي دا د علماو کار نو ستا غټ خیر خوا هغه نه دی چې تا د مال درکوي او تا له تجارت درکوي ستا هغه خیر خوا نه دی چې تا سره د دنیا دپاره دوستانې کوي ستا هغه خیر خوا دی چې تا ته دین ښیي او د دین په بنیاد در سره مینه کوي دا عالمان دي ګوره مدرسې یې درته جوړې کړې دي بچي د خدای پاک د هغې په برکت حافظان کړل بچي د خدای د هغې په برکت عالمان کړل دعوت و تبلیغ سلسله درته شروع کړې دي هغه خلک چې مونځ بیا نه پېژن دعوت و تبلیغ د برکت نه خدای پاک هغې ته مونځونو باندې پوه کړل هغه ښځه چې پردې به یې نه وې نو هغې له خدای پردې ورکړې
قسم په خدای د غټو غټو جرنیلانو او د افسرانو بچي خدای پاک د دې عالمانو د مدرسو د برکت نه حافظان او عالمان کړل. لوی لوی نوابان او لوی لوی خلق دي چې نن ورشه د هغې بچي د حفظ په مدرسو کې داخل دي. جنکۍ خدای عالمان حافظان کړي. نو دا عالمان ستاسو خیرخواهان نه دي؟ یو خبره ته په دې کې ضمناً کومه چې نن دا ټیک ټاک مصیبت یو غم دی. بس ټچ موبایل خو ما سره هم شته، ټچ موبایل خو د علماو سره هم شته، خو په ټچ موبایل صحیح کار ولې نه کوې، مثبت کار پې ولې نه کوې؟ په خدای چې صحیح کار پې ډېر کېږي. داسې کتابونه د دنیا په ګوټ کې چې هغه په پاکستان کې څوک پېژني نه، د دې موبایل په ذریعه زه راته اوس خولی شم، ما ډاونلوډ کړي دي او زه ترې فایده لرم. داسې کتابونه چې هغه د لندن په کتابخانو کې هم نشته، او چې ته په مصر کې مخطوطه د خط لیکلی شوی یو کتاب د عقایدو سره تعلق لري، پرون ماله مخې له راغی، مې ځان ته ډاونلوډ کړو چې هغه لا پرست هم نه دی راغلی. یو لوی عالم د ابوالحسن اشعري شاګرد هغه لیکلی دی، لا پرست هم نه دی راغلی. مخطوط د مصر په اسکندریه کتابخانه کې دی، او چاته فوټو اخیستی دی او په نیټ یې ورکړی دی. دا فایده ته واله د دین دفاع پې وکړه چې کم باطل خلک دین پورې ټوقې کوي د هغې مقابله پې وکړه. دین پې خلکو ته ورسوه، قرآن پې خلکو ته ورسوه، سنت پې خلکو ته ورسوه، د علماو د تقاریرو نه صحیح کلیپونه والو خلکو ته ورسوه. نیمګړې نه، نیمګړې کلیپ نه، بعضې ته نیمګړې والي فساد شو جوړ کړي. خپل تجارت پې مخکې وکړه، خپل د دنیا کار پې مخکې وکړه، د خپل دکان اشتهار پې مخکې وکړه، د خپل تجارت پې وکړه. نو نن سبا ټیک ټاک څه شی دی؟ بربنډې ښځې پکې خلک یو داسې تبۍ شروع به دی ټیک ټاک. جنکۍ بربنډې کړې، هلکان یې بربنډ کړل. هلکان او جنکۍ یو بل سره دوستانې او یو بل سره د دې په برکت باندې تعلقات جوړ کړل. ډېرې جنکۍ د دې ټیک ټاک په وجه خپلو خاوندانو طلاقې کړې. دنیا تباه کړه دی او ډېر خلک نن ږیره به یې خریلي یې، بعضې ږیره به یې خریلي او هغه د ځان نه د اسلام او د دین ټیکهدار جوړ کړی دی، ابه مولا پسې لګیا. دا خو زمونږ د خولې نه کله کله د ټوکې خبره مو ځي، هر عالم د خولې نه د ټوکې خبر وځي. د ګپ خبره مونږ کوو، مونږ به یا بشیر جان هم یادو، امین هم پکې یادو، کله ګپ لګو پکې ټوکه پکې وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صحابو سره کله کله خوش طبیعتي کړې ده، خو ټیک ته د هغه به لږه محدود و، مونږ نه لږه تیزي وشي. هغه ټوکه به راوالي زما یا د بل مولا او په ټیک ټاک کې دا خبره ده کړې ده، هغه پسې به ولګي. بعضې وخت انسان د خطا شي، یا یو مرجوح قول ووایي، یا یو ضعیفه خبره وکړي، یا یو خوب هغه لیدلي هغه خوب ذکر کړي، صاحب په ټیک ټاک ورپسې لګیا دی. بعضې خلک خپل ځان مشورول غواړي. نو جومات کې غول مه کوه، په دې ځان مه مشوروه، بیت الله کې غول مه کوه، په دې ځان مه مشوروه. او بعضې خلک د دې ټیک ټاک او د یوټیوب په ذریعه پیسې ګټل غواړي. نو ظالمه د مولا په بدعت یې پیسې ګټي. عالم په خلکو کې سپک او د عالم بېعزتي وکړي. ولې چې عالم دې بېعزته که، رښتیا ووایي چې ما څوک بېعزته کړي او په ما کې څوک عیبونه راوباسي، تاسو بیا د ما خبره نه اورئ چې دا څه بېکاره مولا دی. نو نقصان چا ته ورسېده؟ زه پې پیسې نه علم، نقصان دین ته ورسېده. چې یو عالم ته د خلکو په نظر کې سپک کې او یو عالم د خلکو په نظر کې وغورځئ، نو خلک به د دغه مولا خبره نه اوري. نو نقصان چاته شو؟ مولا خو تا نه د دنیا خبرې نه کوي، دین خبرې کوي، نقصان دې دین ته ورسي. د دین ستنې غورځئ، ږیره به یې خریلي، اجړا غوندې شکل به یې اجړا، او هم لګئ په ډبل میکونو او په ملایانو پسې به لګیئ. هلکه ځان خو لاول ټیک کړه، ږیره خو واجب ده، خو پرېږده. تا نه زه تپوس کوم سهار دې مونځ کړی دی او که دې نه دی کړی؟ والله که دې کړي. په کلبونو کې به جنکو سره لوبې کوې، او بعضې سړي به پټکې هم په سر کړي، 15 ګزه بیا د شیخ الاسلام ږیره هم پرېښي، اب هم لګیئ. مولا دا وایي، مولا دا وایي. خوارشي سود پسې ولګه، دنیا په سود پرته ده، کلام قطعي دي. خوارشي خلک جنکۍ لکان بربند شو په کلبونو کې. دا ذکر که چې خلک جنکۍ بچکا، لکان بچکا، کشرکول بچکا. ظالمه ورشه په یونیورسټو په کالجونو کې د هلکانو د جنکو هغه بد حال شروع دی چې زه راته ویلی نشم. په هسټلو کې ظالمه دا راوباسه خلکو ته. خلک پوه که چې د خلکو هلکانو جنکۍ بچ شي. راشه وګوره خلک په دوکانونو کې او په تجارتونو کې 2 نمبر څیزونه خرڅوي. ورشه سوچه پی ماله پیدا کا، سوچه مساله ماله پیدا کا، سوچه چه وی به خو ډېره کمه. دا خلکو ته راوباسه.
دا چې کم پوره حرام دي ښځو سره ظلمونه کېږي بې ځایه طلاقونو کې دا خبرې په ټیک ټاک ور وباسه د ښځو حقوق د ماشومانو حقوق ورشه مور او پلار نه هلکانو سپي جوړ کړي دي دا خبرې وکړه په ټیک ټاک نو چې کم په معاشره کې ګندګۍ دي او په معاشره کې کم ډنډونه دي او کم خراب څیزونه دي او د هغې روکتام پکار دی دا خبرې څوک نه کوي ولې په هغې دته شهرت نه میلاویږي په هغې ورته په ټیک ټاک پیسې نه میلاویږي نو ای ظالمه د قیامت په ورځ برې دا علما د ګریوان نه نیسي که تا پټکې ولې نه په سر کړې که تا 15 شپېته ګزګیره ولې نه پرېښې ته په ټیک ټاک ناست یې زه حق وایم او زه مولا پسې دا حق دی دین شرمې د علماو بېعزتي کې په ټیک ټاک د پیسو د ګټلو دپاره دا به نه کوئ موبایل به ښه استعمالوئ غلط به قطعا موبایل نه استعمالوئ غلط هم استعمال کو زما په خدای قسم دا موبایل دا ژبه دا سترګې دا غوږونه د قیامت په ورځ د خدای په دربار کې ګوی به در سره کوي او دا علما دا بېکسه علما چې دا ټولو لګیا دي د اصلاح د خلکو دپاره او د مدرسو دپاره دا به د خدای په دربار کې تا د ګریوان نه راکاږي او په دې ځمکه به دې راکاږي او خدای ته به دې پیش کوو چې ما خو الله ستا خبره کوله ما خو د دین خبره کوله ده زه شرمولم او ده زه بدنامولم په ما په ټیک ټاک لګېدلې ښه خلک هم پکې شته په ټیک ټاکونو کې ښې خبرې هم خورئ ښه کلیپونه هم خورئ او بعد پکې لا بل چلو کې ما به یو خبره کړي په نیمه کې به یې ووایي قرآن شریف کې الله فرمایي لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا مونځ ته مه نږدې کېږئ په داسې حال کې چې تاسو په نشه کې یې ځکه چې سړی نشې ګړې وړې وي نو دا یو ټکي ته راولي چې الله خو په قرآن کې چې مونځ ته مه نږدې کېږي لا تقربوا الصلاة هغه سکاره پرېږدي نشې والا ټکي نیمه کې وواو دارنګې د یو ملا به نیمه کې خبره ووایي او په ټیک ټاک به یې ور وغورځوي او ما به سمه خبره کړې څوک به مې یاد کړې نه هلته به بل ملا پکې ما سره مخامخ ودرئ او د هغه په مخ به چرخی راکاږي او وایي به چې پلانکې د پلانکې اپریشن کوي هلکه زه ډاکټر یم که زه سرجن یم چې د خلکو اپریشن کوم زما څه کار زه د ټولو علماو قدر کوم زما د ایمان دی چې هر عالم چې په ناظره ښیي په جومات کې په خدای چې دا زما زه یم چې ښکل مې کړی چې ماشومانو ته ناظره ښیي ناظره دا هم لوی مقام لري چې تا ته امامتي درکوي صرف امام دی دا هم د لوی قدر خاوند دی چې کم تا ته مدرسه چلی د هغه په کور کې ستا خویندو او لوڼو ته قرآن ښودلی کېږي په خدای چې دا هم د عزت خاوند دی زه د علماو بد نه ویم او نه د علماو پریشرونه کوم او نه علماو پسې خبرې کوم زما خو د ایمان دی چې کوم عالم د دین خدمت کوي دا زما د سر تاج دی تاج خیر خبره نه لرې لاړه رونو خو لیکن حضرت خباب ورته سوي حضرت عمر ته وی عمره خیر خوا مه وجنه ته چې د چا وجلو پسې دی په الله قسم چې هغه بېګا ستا دپاره الله ته جړلي دي او ستا د ایمان سوال یې کړی دی په دې سره نور هم لږ نرم شو وی ښه ما ته وښایه که نه تاسو څه وې تا خور ته وی خور ورته وي نه تا له هغه نشم در کول هغه قرآن شریف ته پلیت یې وی زه څه وکړم وی لامبې زر غسل خانې ته ننوت په ځان یې کوزه منګې راوړم او ویې لامبل وی اوس خو راته واوروې که نه نو هغه ایتونه یې ورته واورول او اتفاق ته وګوره هغې کې دا آیت مخې له راغی چې آمنو بالله ورسوله د الله او په رسول ایمان راوړی وی ما بوځی حضور پاک هلته رسول الله مبارک ته اطلاع رسېدلې ده چې د الله رسوله عمر تورې په لاس ستا مرګ پسې راوتی دی تورې په لاس او حضرت حمزه رضی الله عنه توره واغېسته او د دار ارقم مخې ته ودرېده حضرت حمزه هم پهلوان و توره یې واغېستې وه وی عمر به څنګه راځي زه به مړ یم چې زما درواره مری له به د هغه توره راورسي خو دې وخت کې جهاد فرض نو دې وخت کې اقدامي چې په بل سره ته جهاد کې دا منو او دفاعي منو چې په تاسو غزار کوي هم به جواب نه ورکوي دا منو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغی حضرت حمزه له تورې ته واغېستې حمزه توره دې خوښ عمر که په ښه نیت راغی مرحبا او هرکلی به ورته وویل او که په غلط نیت راغی د عمر په توره به تې دا سر ووه واقعي زموږ د دواړو جهانو مبارک سردار ډېر بهادر انسان
صحابه وی ما رأینا اشجع منه وی موږ د رسول الله مبارک نه بهادر انسان بر نه دی لیدلی یو موقع کې چې د رسو شوی نه دی بعضې موقع کې به صحابه لږ منتشر شو خواره واره به شو لیکن رسول الله مبارک په میدان ولاړ یو قدم نه دی رسو شوی چېرته دی کې حضرت عمر ورغی چې څنګه ورننوت په کور باندې رسول الله مبارک ورغی او عمر یې د دې ګریوان نه کلک ونیو عمر په څه نیت راغلی وایه په کومه اراده راغلی هغه وی د الله رسوله د اسلام په نیت د ایمان په نیت فوراً یې کلمه شهادت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله دا گوی کوم چې الله م یو د شریک نه لري ته محمد ته صلی الله د خدای بنده او د خدای رسول د عمر نه چې وروسته بیا تپوس وکړو وی عمره چې د رسول الله مبارک لاس تا ګریوان راغی دغه وخت څه کیفیت و څه حال و قسم په خدای چې د حضور پاک لاس زما ګریوان راغی د سر د ویښتو نه خپو پورې خولې خولې شو اسلام میړه کې نورم مضبوط شو عمره دا ته څه کې دا ته څه کې دا خو څه خیر خوا دی کفر و شرک لري بچ کوي دا ته څه کې دا کیفیت زما له راغلل چې هغه اوسه پورې زما پړه کې نشته فوراً حضور پاک سره چې څومره صحابه وو په دار ارقم کې ټولو دا خوشحاله نه وي الله اکبر او په مستدرک د حاکم کې دا حدیث شته او په ابن ماجه کې شته ابن ماجه کې مو ګوره دا شته کہ حضور پاک فرمائے استبشر اہل السماوات باسلام عمر کہ دلتا صحابہ یو بل مبارک بات ورکی مبارک چھے عمر مسلمان او پا اسمانونو کی فرشتے یو بل مبارکی ورکی رسول اللہ مبارک بہنا دا مبارک مبارک خوشحال چھے عمر مسلمان مراد رسول اللہ اللہ اکبر نورو خلقو دا پیغمبر ارادہ کردے پیغمبر دا عمر ارادہ کردے یا اللہ عمر مسلمان کا مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پا دا پا ایمان باندے پس اسمانونو کے فرشتے یو بل تا مبارک باد ورکی یو بل دا خوشحالے زیر ورکی عجیبہ کیفیت تے یو سلویختم مسلمان شو سلویخت مخیری نا یو سلویختم مسلمان یو لس خزت مخ کی مسلمانان دی پر تعداد کے لگے اختلاف شتا او بیا ورتو سرا وید اللہ رسول دین کو حق دے اسلام یا وہ ہمارا بالکل اللہ پر سچا پیغمبر لے گئے اگرچہ دا خلق میں دشمنی کی دا خلق را سر مخالفت کی واللہ چیدے دا اللہ رشتونی رسولی ویزا خوب کہ حق دنو باروزو میدان عمر مات اللہ حکم نہ دے شوے اینا اوزو مسلمانان و سروت حضور پاک دو سپا جوڑ کر دو قطارا دو لین دا یو لین پسر حضرت حمزہ درو او دا بل لین پسر عمر درو اور آل البیت اللہ خلقو قتل چھ عمر خمونگ لے گلے دے دا پیغمبر پسر پسے اخو آغا دی دا مسلمانانو لیڈنگ کئی اخو دا مسلمانانو دا صف مخ کی دا قطار پر سر کی والار دے او بیت اللہ لرالل او بیت اللہ کے تورا دا سے اڑقولا کسوک میں پیجنی خود ٹک دا کسوک میں نے پیجنی فانا عمر ابن الخطاب دا عمر ابن الخطاب زویما ما ایمان روڑے دے دا حضور پاک سرا او کچا کے زوری را میدان تدیشی او دا بیت اللہ پا مخ کے پا زورا رنبے کلمہ دوے چا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ بعض علماء وی پدے وجوتا دا فاروق لقب ورکلیش دا حق و دا باطل پا مینس کے فرق راوستون کے حق کارکے ان کی او صحابہ سوئی وی مونگ دیر کمزوریو دیر جزانو دیر بے کس وال بخلقو بوہلو تر اغی پورا چی عمر مسلمان شو
چې دې په کومه ورځ مسلمان شو اسلام مضبوط شو مسلمان مضبوط شو ما وی ولې حضور پاک دعا کړې ده اللهم اعز الاسلام باحد العمرین خدای په دې دوو کې یو مسلمان کو اسلام لپی عزت او غلبه ورکا اسلام غلبه فرال نه د اسلام حالت او بیا د هغې نه پس چې کله هجرت کوي حضور پاک صحابو ته وی لاړ شئ مدینې منورې ته هجرت وکړئ پټ پټ به صحابه تلل یو یو به پټ پټ وته ولې چې مکې کافرانو پرېښودل کم دی هغې خدا فیصله کړه چې حضور پاک وجنو لیکن حضرت عمر چې ځي نو راغې د بیت الله طواف یې وکړو تورې سړی تورې داسې وړقوله ای خلکه عمر هغه کس نه دی چې پټ ځي هجرت کوي زه ښکاره روان یم هجرت کوم که چا کې زوري میدان ته دی شي کولاو لاړ مدینې منورې مدینه منوره کې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ټول جهادونو کې شرکت کړی بدر کې پیش مخکې مخکې د بدر په قیدیانو کې او یا کسان قیدیان چې کله ونیولی شو هغې کې مشوره کېده چې دې سره څوک او هغه ټول پکې د مسلمانانو نږدې نږدې خلک وصیب د رسول الله مبارک پکې تره دی عباس یو یې پکې زوم دی ابوالعاص د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پکې زوی دی د حضرت علی رضی الله عنه پکې رور دی عقیل تره دی عباس د حضرت عمر پکې ماما داسې خلک دي چې هغه ټول نږدې دی چا پکې رور دی چا پکې زوی دی چا پلار دی چا تره دی دا ټول نیولي شوي دي مشوره کې دا د قیدیانو سره څوک اکثریت دا فیصله وکړه چې د الله رسوله وجنو یې نه زمونږ تربوران دي زمونږ رونه دي زمونږ څوک چا پلار دی پکې چا زوی دی پکې وجنو نه خدای به مسلمانان پیسې به ترې والو جرمانه به پرې کېدو پیسې به ترې والو هغه پیسې باندې به مونږ د جنګ دپاره سازو سامان والو جهاد له زمونږ به په کار شي دا رې د حضور پاک خوښه شوه خو لا فیصله یې نه وه کړې عمر سر ښکته کړی عمر وایي تا خو څو نه وې وی د الله رسوله زما په خبره مسې عمل نه کېږي څه له ویم وی نه ته خو خبره وکړه که نه دا خو مشوره ده مشوره کې خلک د غله نه خبره راوباسي بیا چې اکثریت څه وایي په هغې به فیصله کوو ته څه وی وی زه خو دا وایم چې دا خوشې پرېښودل نه دي پکار دا د اسلام او د دین دشمنان دي دا ټول وجل پکار دي او داسې به یې نه وجنو چې د چا پکې څومره نږدې رشته دار دی هغه به وجني زما پکې ماما دی او ډېر نږدې ماما مې دی ما سره ډېره مینه د ماشوم یې لوی کړې زه به هغه ووجنم په الالو مې او د حضرت علي پکې رور دی عقیله به خپل رور حلال کړي ابوبکر به خپل زوی حلال کړي او د الله رسول ستا پکې تره دی عباس او یو دی زوم دی ته به دا دواړه وجنې چې مونږ الله ته وښایو چې ګوره ستا په مقابله کې مونږ هېڅوک نه منو نه ماما پېژنو نه زوی پېژنو نه تر پېژنو حضور پاک مسکې شو ورته یې عمر ډېره سخته خبره دی ډېره سخته خو هغه سره صرف یو کس د عمر سره په دې رای کې نو ټول وی چې نه پرېږدي او فدیه ته یې اخلي نو یې پرېښودل او فدیه ته یې واخیسته لیکن قرآن شریف د حضرت عمر د رای مطابق نازل شو ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتی یسخن فی الارض خلاصه دا چې پیغمبر له مناسب دا دی چې قیدي دی اونې ونه دا وجل پکارو مطلب دا چې د عمر رای هغه صاحبه وه ټیک وجل پکار بهر کې فرونو و دا څه تاریخ د عمر دا برته انشاءالله آینده جمعه کې ویم انشاءالله العزیز 13 جمعه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه متعلق څه ضروری خبرې کړې ولې چې عمده میاشت د دې لومبې تاریخ د حضرت عمر رضی الله عنه د وفات ورځ ده او د هغه مرګ د مسلمانانو دپاره یو ډېر لوی مصیبت او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ایمان او اسلام د اسلام او د ایمان او د مسلمان دپاره ډېر لوی عزت او برکت ځکه د حضور پاک وینا ده دی نه دی ویلی چې یا الله عمر مسلمان کې دی نه دی ویلی داسې لفظ یې راوړی دی چې جامع لفظ دی خدایا اسلام ته په دې دوو کسانو کې په یو عزت ورکې غلبه ورکې
هغه څوک شو؟ هغه حضرت عمر فاروق شو. نو چې اسلام له غلبه شو نو ایمان هم پکې را او د اسلام دپاره خپل طاقت استعمالول هم پکې رالل او مقصې وشوه چې خدای پاک د دې عمر په ذریعه او په برکت اسلام له ډېره ترقي او ډېر لوی عزت او غلبه ورکړه. صحابه په خپله وی تر څو چې عمر ایمان نو راوړی نو موږ ډېر کمزوري وو او چې عمر اسلام راوړو نو موږ تکړه شو، موږ مضبوط شو. ما ویلو چې کله هجرت وشو د هجرت نه پس چې څومره جهادونه شوي دي په ټولو کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شریک د یو نه دی پاتې شوی او په جهادونو کې ښه مضبوط همت، ښه تکړهوالی او ښه بهادري ښکاره کړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې ملګری پاتې شوی. حضور پاک چې صحابه وی چې کله به نبی علیه السلام جمعات ته راغی او حضرت ابوبکر ته به یې وکتل یا حضرت عمر ته رضی الله عنهما نو مسکی به شو او هغوی به هم ورته مسکي شو او کله به چې دوی رالل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به ملاقات کو نو حضور پاک به ورته مسکی شو او دوی به مسکی شو. یو موقع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې ماشومان جینکۍ وې هغوی تنبل وو. که د خوشحالۍ په موقع ماشومان جینکۍ تنبل وی خیر دی پروا نشته. صرف دومره چې زمونږ فقها لیکي وی تنبل چې وی نو ګونګړوګان دی پکې نه اچوي، ځکه په یو حدیث کې د ګونګړوګانو د شړنګارو نه منع راغلی ده. نو بغیر د ګونګړوګانو نه که څوک تنبل ماشومان وی بلکې زمونږ بعضې فقهاو شامل لیکلي دي چې په دواړو لاسونو دې نه ډبئ، یو لاس باندې دې ونیسئ او په دې بل دې وله ډب ورکئ. دا د خوشحالۍ په موقع، د واده په موقع، د اختر په موقع دا خیر دی، دا جایز دی، دا خو خوشحالي ده او جینکۍ او زنانه په دې خوشحالو خوشحالیږي. حتی که مشران جینکۍ زنانه په خپل ماحول کې دننه تنبل وی هغوی هم والی شي یاره چې سړي ورسره نی او اواز یې عورت دی چې اواز یې بارو نه ځي. ماشومان جینکۍ وې هغوی لګیا وې وینځې وې هغوی تنبل وو. حضور پاک راغی اقصې لګیا دي خپل تنبل وی. حضرت ابوبکر راغی رضی الله عنه مقصې هغوی لګیا دي خپل تنبل وی. خو چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نو جینۍ تنبل زر لاندې که او د پاسه پې کېناسته پټې که. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی عمره وی ته چې کوم ځای ته راشې نو شیطان هم دنه تښتي. دا د دې یو طالبان ورته فضیلت جزي وی. دی مطلب نه دی چې د حضور پاک نه نه تښتي او د ده نه تښتي، دی د هغه د هغه هیبت اظهار وکړو چې ستا دومره هیبت دی. وی دا د زه ناستم جینۍ تنبل وو نو تنبل خو ټیک ده چې جایز دی، لیکن دا شیطان د دې شیطان خوښي. شیطان بیا د جینکو ته وایي چې شابې سندرې ورسره ووایه، شیطان ورته بیا وایي اواز هم اوچت کې، شیطان ورته بیا وایي ګډام ورسره شروع کې. نو دا چونکې جایز خو دی خو د دې نه وروسته نور فسادونه جوړېږي، نو ځکه شیطان د جینکو او د ماشومانو پړونو کې دا غلط سوچونه بیا اچوي. د عمر هیبت ته اشارت دی، د هغه روب ته اشارت دی، د هغه دبدبې ته اشارت دی چې تا له خدای روب در کړی دی، تا له خدای یو دبدبه در کړې ده. وی زه ناستم دې جنکو تنبل وم، ابوبکر راغی همغسې تنبل وم او چې ته رالې نو فورا یې تنبل لاندې که او د پاسه پې کېناسته. یو ځای کې دقسې جینکۍ وي دا حبشانې ماشومانې او په لاره کې لګیا دي ګړیږي او تنبل وی. خو وینځم دی او ماشومان هم د جینکۍ دي او درومبی زمانه هم ده، ورو ورو به ادب زده کو. نو تنبل یې وم
دیکھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغے نو منڈ کڑے گا جنکو تختے دے نو حضور پاک او فرمائل وی انسانی شیطانان او جنی دا ابلیس بچی شیطانان وی دارا تخکاری چی بدی کسو کے منڈے ترڑے ہوئے وی عمرہ تا سر بچتا شیطان پلارا نمرگری کی گئی او که مرگری شو نو لار بدن بدلی بلی تباوڑی دا سمرلوی منقبت تے او دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عزت تے دا پیغمبر پا دعا چی حضور پاک فرمائی خدایا عزت ورکے غلبہ ورکے دا عمر پلاس اسلام لا نو دا اسلام غٹ دشمن خو شیطان دی ابلیس او دا غب بچی نو دا عمر روپ پہ اللہ ور قائم کی دا روپ پہ ورواچی یوزل بی بیانو دا حضور پاک نا سسیزونا غختل مطالبی اکول خام خواهد خزو فطرت دادی چه خجامه غوان او کالی غوان او پیزار غوان دار دی فطرت دی یو جوڑا بیوی او بلا بغوان تاسو نو گره پدی ودونو که خود بکس پیدا جامو ڈکی او چتا لری وادی دا ترور دلور دا ماما دلور بلکه لری آغا پختنو خبر پا دوربین که خپلی او تا تا بوی مال او دری سلور جوڑی جامع رونا او اگا جامعیم دا سی جامع نی یو با پا شل زر او پا 10 زر او پا 15 زر روپے کی اخذ استاخو جامع جوڑیش تکنا پا دی دمرا نورو سکے نا دا چی یو دل سوپوا چی نو بیا نا چی علا خدایا من خویلا چو چی اشلیگی او زریشی او خودو تا دا یادی می گوری مونگ تا یادی نی مونگ تا دا خپلو خودو جامع یادی نی او اگوی تا یادی دا جوڑا میں پلان کی وقت کیا چولے وا او دا خود دا جوڑا پا پلان کی وقت کیا چولے وا او دے پلان کی وقت کیا چولے وا او دے دا او بیا چے وادی نو دا جوڑا دا برات تا دا جنج او دا واده در وزے دا او دا واده پرو جنجی کنا نا غیل بزان لجوڑی او دا نکریزو دا شپے دا پاکی او دا ورپس دا میلمنو در وزے دا او دا ولیمه دا او دا خپیرتی دا او دا خپی تنگ دا زان لے قصی پیشی جوڑی کڑی سڑی خرک او تباہ کڑی او پدے کم لا خوشحال نیمینا او دا بشیر جان پدے کم خدا غوانی دا خدای نے ایک بخت غلی کینا یو جوڑای دا وابی چے دو بوا چے بیا با دی پترخ کی گوتے دا جامونی ولی او خزی لبی روڑی او خون بلا دو کی چے ال تیرا تبار رو غردوی چے دا دی مال سر روڑل ورشنوری روڑل او گرمی دا بیلی نو دا خودو فطرت کی دا سیزونا پراتے دی رونو دا گورا دا اغی زمانے دا خبر شورو دا حضور پاک نے سیزونا غختل نو چه خلق شیخ والی نو خام خواست پورتا شی نو آوازونا پورتا رسول اللہ مبارک ورطناستو خندلے ود دیکھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ راغی چراغ ٹول چپ شو منڈے کڑے یو خپل کورتت لو بل خپل کورتت لو بل خپل کورتت لا دا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ را در اشتدارا نو رسول اللہ مبارک او خندل نو عمر و توی دا خدای رسولا خدای دے طول عمر او خندوا ولی دے او خندل وی دا طول را غنڈ شوی وی آوازون را اوچت کریو او زمان سیدون غختل خو چی تیولی دے نو طول من دیکلے نو خندا دے پورے رالا یار دا خدای پیغمبران بکار دی دا مناسب دارا چستا نو یریگی نو ما نه یریگی او تا نه یریگی کہ تا نو یریگی ولی که زه خپشم پروانشتا او که تا خپش وی اللہ خپکیگی لیکن دا رسول اللہ مبارک ٹھیک تا کہ دا حضور پاک یو حیبتو ورسر حضور پاک لخدای صبرم دیر ورکنے عمر کے خواہ صبر نو بی آواز ورک اے بی بیانو تاوی دا زان دشمنانو تازو خدا زان دشمنانی ہے پیغمبر چه خپکوے نو اللہ بدن خپشی نو زان پا خراب کے ما نا یریگے او دا پیغمبر مبارک نا یریگے ناغی والا آواز ورکا وی او تا نزکا یریگو انتا فض و اغلدو جبا دے مستغد اوڑا دے مستغد و جبم رٹل کے او پانم او حضور پاک دا سنے دے دا جبم نرم دا او زڑیم نرم دے دا پیغمبر مبارک مخ کی بے دا سکول گوری رونو دا یو پا پیغمبر لخ پکی دل دی او دا حضور پاک
احترام د بیبیانو پړه کې نور مچول دی نو دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له خدای پاک دا صفتونه ورکړي د حدیثو په کتابونو کې دي ډېر لوی تاریخ دی غټ جلدونه خلکو د عمر صاحب په تاریخ لیکلی دي او ما تاسو ته ویلو پوره درته نه ذکر کوم داسې یو څو جلکې درته وایم چې تاسو ته دا معلومه شي چې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه دین څونه کار اخیستی د ده په برکت خدای دین څونه خور کړی دی کله چې د مسلمانانو خلیفه شو د حضور پاک د وفات نه پس انصار د مدینې په سقیفه بنو ساعده کې یو ځای شوي هغې ځان له مشر مقرره دوی دواړه چا خبر کړل دوی زر ورله چې خدای پاکه دا به څه کېږي چې ورلل بس هغوی لا د مشر تقرري نه وه کړی خیر هغې کې بیا نورې خبرې ته نه کوم خو دومره ده چې حضرت ابوبکر رضی الله عنه هلته خلیفه شو او د هغه نه پس بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه شو ټول ومنه هېڅوک مخالفت کې نه دي پاتې شوی حضرت علی رضی الله عنه هم بیعت کړی ټولو مسلمانانو بیعت او ابوبکر صدیق ته چا ویلي وی ته خو عمر خلیفه کې بادشاه کې خو ګوره ډېر سخت دی مطلب دا چې دی خو به دا ټوله دنیا دا د خلکو برباد به کړي دا خلک په لږه خبره غصه کېږي ابوبکر صدیق ورته وفرمایل وی تاسو ته پته نشته د بادشاه ډېر لوی بوج دی چې دا بار یې په سر را پرېوت دی به پخپله نرم شي همغسې وشو ډېره نرمي پکې پیدا شو او د مدینې په کوڅو کې به ګرځېده او دا به وی وی که چېرته یو سپی د فرات دریا په غاړه د تندې مړ شو نو د قیامت په ورځ به یې تپوس الله د عمر نه کوي نو سپی ولې د تندې مري دریاب شته او به دې تیوس کې کړ یعنې اوبه شته او بیا هم د تندې مړ شو په کار دا دي چې د مسلمانانو بادشاه دا د حیواناتو د خوراک هم انتظام وکړي انسانان خلاصه کې خو چې د ځناورو او د حیواناتو د خوراک هم انتظام وکړي چې د په بادشاه کې ځناور هم د لوږې مړ نه شي انسان خلاصه کې زمارونو دا مونږ چې د خلکو ته وایو چې د خدای دپاره وکړې د الله دین ته متوجه شي او نیکان دیندار ځان له مشران کې د هغې وجه سره په زړه کې به یې د خدای یاره که دوه کاره غلطه کوي نو اتاتیا خو به ټیکو کي که نه که لس غلط کوي نو لس کم سل خو به ټیکو کي که نه ورشئ وګورئ نن د لوږې د لاسه میندې او پلاران خودکشي کوي ټیک د مالداري هم ډېره شوه پخوا داسې مالداري نه وه لکه دا اوس چې دي پخوا چا کره پرجونه نو پخوا د چا دروازې پخې نه وې که چا در دروازې باړو وې نه په کوڅو کې پخې کوټې د خښتو نه وې کچه کوټې وې او هغې کې به یې دننه تیرونو له دغه ورکستنې ورکړې وې او سری به وې سری دا خلک پېژني هم نه او دروازې به وې او هغه دروازو کې به چوړو چوړ په هغه دروازو کې دا قبضې نه وې قبضې وروستو راغلې دي هغې کې به چوړو یو لرګې به بر او یو به لاندې نو په دې دروازه کې به یو امریک یو شی و ابه بره یو ځای کې تاوېده او لاندې به تاوېده دا قصې پسې کم ځای وې دا اوس چې کمې نخرې دي دا دومره جامې نه وې د زنانو به د چیټ جوړه وه د چیټ وی ورته وې او د سړو به د پاپلین کمیس او د سان به پرتوګ چې واده به و نو د یو جوړه جامه به وه د غریبه اب هم پرتوګ یو شان او کمیس په بل شان چې ډېر مالدار به د بوسکي کمیس په او د سان به پرتوګ د ښځو به د چیټ جامې وې دا جامې وې دا اوس چې کمې دي نو مالداري ډېره شوه خلک بېشکه مالدار شو لنټري کورونه جوړ شو په ټول کلي کې به یو موټر دوه موټرې زمونږ په ټول کلي کې دوه درې موټرې وې اوس خدای پاک په کور کې که درې روڼې درې موټرې وله خدای ورکړې موټر سیکلې خدای ورکړې هر چال ښه خبره ده د خدای نعمتونه دي الله دې هر چاله ورکړي حج له چې به خلک راتلل دوه څلور کسه به راتلل په خدای چې د په دې سړک به ورته خلکو سیرې اچولې او دروازې به خلکو جوړې کړې اوس عمرول هم خلک ډېر دي او شکر دی حجونو هم خلک ډېر دي نو مالداري ډېره ده لیکن وروڼو یو ټکې پکې واورئ غربت هم بیا ډېر دی داسې خلک هم شته چې د هغې غریبانانو د روزۍ درک نه لګي د وړو بوجۍ ته محتاج دی
په ډیرانونو په خدای مې د قسمي په ډیرانونو خلک زړې ټوکړې راغونډوي او کاغذونه راغونډوي او خرڅوي دا د بدر ودې راغونډوي ډیران له خو چې څوک ورشي نو سپېمې پټوي او نن په ډیرانونو ماشومان بچې ګرځي واړه ماشومان ګلان ماشومان هلکان او جینکې او بوډاګان او د ډیران نه ډوکې راغونډوي خرڅوي زړې ټوکړې راغونځوي او اخبار ما دا بچې څه کوې په دې وایي کاک باباجي دا خرڅو بوډا سړی و ډېر زیات داسې غریب رپېده داسې لاسونه رپېدل او په ډیران لګیا او د هغې نه شیدونه راغونډول دلته راشه باباجي دا څه کې وی دا راغونډومه یو زړه بوجی و د سیمټو په هغې کې اچول په دې څه کې وی دا راغونډوم دا خرڅومه ولې بابا څه مزدوری وی پاپړې خرڅوم خو څوک نه علي ښځه د ماشومان بچي دي هغې له دا انتظام روان ډیران باندې خو زما دا خیال دی چې داس غریب خو سوال هم کولی شي سوال نه کوي دا غیرتي دی یعنې راشه نن هلکان او جینکۍ په بازارونو کې ګرځي او سوال کوي مالدار خلک دي مالدار او د پیسې د ډیروالي دپاره نن په کوڅو کې ګرځي او سوالونه کوي او دا په ډیران ګرځي ماشومان او د ډیران نه راغونډول کوي دا غیرتي دي سوالونه نه کوي خو دا نار دی غریب دا د بچي نار دی دا د واړه نار دی ډېر خلک مونږ له راشي یاره جي چې ته کور بني چې مونږ پکې او دغه شو کورونه نشته که نه ولې یاره یو ځای کې دیره یو د کرۍ وسم نه کېږي اوس وباسي چې یو ځای شابه دی څوک کورونه د خلکو نشته نو غربت هم ډېر زیات دی مالداري هم ډېر زیاته ده غربت او فقر هم ډېر زیات دی او دا مو ولیدل ستاسو په دې نیټونو باندې چې خلک بچي خرڅوي بیٹا برای فروخت او بیٹی برای فروخت سوک اخلی من خرسو ولی نار یو درک نلگ نن بادشاہی دا حالات تے زمان مالدار تر شو قم مضبوط شو غریب برباد شو ٹکسون استاسو دی پا جلو کے او پا گیسونو کے ام استاسو خولی دی او استاسو وین زوی دی او دا مالداران خوری دا خلکی خوری دا گیا حرام خوری شورو دا گنکپی شورو دا 2 نمبر مال خرسیگی سوچا پی بچتا پیدا نکی اس پروانشتا اندر نگری دا دا پیسو دا پار قتلون شورو دی اجرت باندې وجل شروع دي ډاکې شروع دي د خلکو د جیبونو نغلا شروع ده د خلکو د دکانونو نغلا شروع ده اندر نګي ولې انصاف نشته یو راوله یو او د 400 په دې چوک کې د یو غل نه لاس پرې کا کتاب په عمر کې دلته غلولي د راشه د ما دا مختور کا یو قاتل رونیسا او په خور دی جنا پارک ترا یا دا پخوا چې به وته پردپوزا دا چرګانو پخوا باچا خان چوک او یا دا څه شی دی دا سوري پل دقل ترونیسا دی بالی سر توخی جو سر ته پرې کا که چا مړیو که راشه د ما دا مختور سزا نشته پولیس غریبانان یې ونیسي هغې خواران ونیسي پولیس ته په دې کې هېڅ ګناه نشته زه خو پولیس ته په دې کې ګناه نه کوم پولیس یې ونیسي د ځان د پاسه ورټوپ کړي غریبانان او سړی ګیر کړي عدالت ته ورپېښ کړي ځه بری شوې د 10 قاتل هم پرېږدي او د 5 قاتل هم پرېږدي پولیس وایي ما کار سره چې دې نیسمه سبا راته برید تاویي د تاڼۍ مخې ته ماته ګرځي ولې ونیسم رنګې هاتو گرفتار شي رنګې هات اقرار هم وکړي عدالت ته ځه بس بری عدالت ته ځه او بری هلته یې پرېږدي که وړومبی عدالت وله سزا ورکړي دویم یې پرېږدي که دویم سزا ورکړي دریم یې بري کړي انصاف نشته غټه خبره ده د ګرفت شته پولیس یې نیسي انصاف بره نشته هغې په ځان لوبې وکړي غریبانان په کور ورتلل او هغې زنانه پولیس هم بوځي او ونیسي خو چې هلته عدالت ته بوځي ځه ما بري کړې تا ډو څه کړي نه دي هلکه دا سړی چا مړ کړ د چې نه دي کړی دا معلومات وکړه جج صاحب که نه مړ چا کو زه ده نه دي کړی مړ چا که مړ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمای وی که په یو مړي کې د صنعا ښار ټول شریک شي
په زرګونو خلک صنعا ښار کې دي او دا ټول د یو سړي په مرګ کې شریک شي وایي دا ټول به دوړه کوم. مسلمان وینه ډېره زیاته خوږه ده خدای په نس. په خدای مې قسمي په حضور پاک فرمایي وایي مه کوه ګورې یو موټی وینه د ځان او د جنت په منځ کې رکاوټ مه جوړوه. یو موټی وینه نن د 100 روپو دپاره او د 1000 روپو دپاره او د کنال دپاره او د مرلې دپاره مسلمان لګیا دی مسلمان وجه انصاف نشته. حضرت عمر فاروق زمانه کې د شوی وی داسې کنه حضور پاک فرمایلی وي داسې وخت به راشي چې د کوفې نه به یوه ښځه را روانه یوه ښځه او مدینې ته به راځي او یمن ته به ځي اس یره به پې نه صرف په دې به یریږي چې شرمه حمله ونه کړي او باقي د انسان یره به نه. صحابه وایي مونږ ولیدله دقسې یو ښځه را روانه وه دا په سوونو زرګونو کیلومیټره مزل یې کو ما سوا د الله نه او د شر مخ نه د هېچ چا نه یېرېده. امن راغی سکون راغی اطمینان راغی نشته امن د خدای نظام نشته د الله قانون نشته قرآن باندې عمل نشته. نقصان ټول د انصاف په دغه ځای کې دی. دا ما بری که هلکه دا څلور چې وجلې دي نه ده نه دي کړی ښه ده نه دي کړی نو چا کړي بل سړی پیدا کړه دا ستا ذمواري ده. 10 کاله به کیس چلیږي نن تاریخ دی او سبا تاریخ دی او شل چې د خلکو د سترګو نه دا شی وځي او د خلکو د سترګو نه دا خبره یېره شي دله نه خطر بری شه ځه او بیا چې بری شي خلک مبارکۍ له مبارک ولې څلور یې وجلې دي که هغه لمزم د لمزم چې کم وجلی شوی دی هغه لمزم هغه سره هم زما همدردي ده او چې چا وجل کړي دی هغه لمزم تا سره هم زما همدردي ده. دا زما کار موږ تاسو دا کوو دواړو له مقتول سره چې چا د هغه وارثان دي هغه ته م وایو ډېر بد د سره شوي دي زه سره تاله رالم او قاتل لم وردو یاره بس دغه یې سزا ونو ښه دې کړي منافقه د منافقت دور دی په مونږ کې. بنیاد دا دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به د مدینې په کوڅو کې ګرځېده. شکر ستا بادشاه حکمران هر څوک چې دی خو دې ګرځي که نه معلومات دې وایي دي که نه کوڅو کې به ګرځېده او معلومات به یې داسې ګرځېده خلک به یې کتل. یو ځل د مدینې منورې په کوڅو کې ګرځېده لاړ یو صحرا ته ووت غلام ورسره دی صحرا کې ګوري یو زنانه ده او ماشومان دي هغه ورسره جاړي راځه که نه هغه غلام ته وایي بچې دا زنانه دلته جاړي چې ورغه نیمه شپه ده خیمه لګېدلې ده هغه زنانه ته وایي دا ماشومان ولې جاړي وایي دا وږي دي او زنانه کټوې دیشکې کټوې باندې کړې ده هغه زمانه یې کټوې وې نو وایي دا خوراک وله زر ورکه که نه وایي دې کې خو څه نشته نو دا دې ولې باندې کړی ده په اور باندې وایي دې کې کاڼي ماڼي پراته دي وایي دا ماشومان پې غلومه د دوی سوچ دا دی چې راله څه پخی نو که دا جړی غلی شو چې ته خوب وله ورغې هغې نه پېژن چې دا عمر فاروق دی ورته وي امیر المؤمنین له ولې نه راځې بادشاه له چې دې بچو له د غم وکړي دا ماشومان دې د لوږې مري او ته وله تش اوبو کې سمسی وې خوټکۍ غولۍ په دې اوده کې ښځه ورته وایي د قیامت ورځ به یو د عمر ګریوان او زما لاس وی خدای ته به راکاږ وی عمر بس دی ویرېده وجود یې وبوږنېد هغې خو نه پېژنده وی عمر د نه څه خبر دی خبر یې که که نه چې بیا در نه کړي نو بیا شکایت الله ته کوه وی چې عمر ما نه ځان نه خبري بادشاهي ولې کوي زه به یې نه خبرو ما نه به ځان خبري غلام ته وایي شه به راځه هغې ځان سره په مخه کو بیت المال ته لاړ یو غټه بوجۍ ډکه کړه سامان او غلام ته یې را پشی که او ورته وایي نه امیر المؤمنین زه ستا نوکر غلام یم دا به توړې که زه به وړم ما ته یې را پشا کوې نه د قیامت په ورځ به زما بور باج توړې که زه به وړم را پشی کړه غلام یې وایي په خدای بار چې څوک پڼ نه شي وړی هغه نشي بعضې سړي وي غټه بوجۍ وړی شي او بعضې درون سړی وي هغه 15 دړی هم نشي وړی بلد ني غلام وایي چې بوجۍ په اوږه کړم بلد خو نو وي دا خپې به یې داسې کږې وږې تلې راتلې یو ویړه بوجۍ هلته وغورځوله وبه کې ستا امیر المؤمنین بوجۍ به یوسي
دا زمونږ امیر المؤمنین دي که نه د مسلمانانو بادشاهي د مونږ لوټونه ورکړي دي او ځای ته م رسولي دي یو بسې بوجه امیر المؤمنین پلان کې شریفه امیرة المؤمنین پلان کې شریفه ښځه پکې امیرة المؤمنین سړی هم پکې امیر المؤمنین دا ټول گند خفه کېږې ما بهر کې زمارونو هغه ځای نه چې یو ویړله بوجې کټوې ووینځله او په هغې کې هغه سامان وامان واچو او پخی اور نه بلیږي پوکې ورکوي غلام وی په خدای چې هغه منظر مې اوس هم یاد دی چې هغه لوګي به د عمر د دې ګیرې نه پورې را پورې وتل لا وتل کټوی وله پخه کړه ماشومان راوله ماشومان یې ماړه کړل ما وی امیر المؤمنین زه چې نه وی ما خو پټ ورته چې زه چې ځو که نه وی ما ته وی صبر وکړه دا ماشومان مې په جړه لیدي دي چې په خنده ووینم چې ماشومان ماړه شو په خندا شو نو ښځې ته وی سار له راشه مسجد نبوي ته تا ته به د بیت المال نه وظیفه وی ما امیر المؤمنین څه پېژنې وی زه به هلته یم زه به یم زه به سره ته سمه کړم ښځې خو نه پېژنم رالو سار له ښځه راله او دا ښځه ورته دوا وکړه وی بچې عمر کې اهلیت نشته تا دې خدای د هغه په دی باچا کړي هغه یې نه پېژنې چې همدا عمر دی که هغه کې نشته تا کې اهلیت دی ته د غریب تپوس کې خدای پاک یې تا د هغه په دی باچا کړي زه ته وی راشه سبا سار چې ښځه راله مسجد نبوي ته ویې کتل وی دا خو مغه پرونی سړی دی بېګانې اماله خو بوجې را په اوږه کړې وراوړې وه ما بچو له خوراک پخ کړی و ما له پوټي والي دي لوګي پې تېر شوي دي د ما بچي ماړه کړي دي ښځه ویارېده بچې مه یارېږه بیت المال له وله تنخوا مقرر کړه بچو له او دې له او عمر ورته وجړل وی ښځې وایه اوس به د خدای په دربار کې څه وی د عمر ګریوان به نیسې راکاږې به که څه به وی تا خو د عمر ګریوان به راکاږه اوس به د الله دربار کې دا ویمه چې نه الله عمر ډېر د انصاف بادشاه په نیمه شپه راغلی دی ما له ډوډۍ پخ کړې ده ما له سامان راوړی دی او زما بچي ماړه کړي زمارونو داسې اوس نشي کېدی چې رښتیا راته وي او د عمر په شان څوک نشي کېدی زمانه رو رو دجال ته نږدې کېږي تیارې ته نږدې کېږي د رسول الله مبارک نه لرې کېږي خو هغه خلک و چې د پیغمبر غېږ کې لوی شوي هغه خلک و چې د رسول الله مبارک نظر پې لګېدلی هغه خلک و چې د رسول الله مبارک نه بغیر چا پیره ناستو جبریل به اوس هغسې نشي کېدی صفا خبره ده خو چې یو جلک خو هغسې پکې پیدا شي په لاره باندې یو ځل روانو یو خیمه لګېدلې وه او د هغې خیمې نه زبیرګي راوچتېدل زر ورغې هغه خیمې نه مخکې بار یو سړی ناست و وی دا زبیرګي څوک دي څوک بیمار دي وی نه دا زما ښځه ده او د ماشومانو بیماره د اولاد یې کېږي وی څوک ورسره شته وی نه په منډه کور ته راغی خپلې بیبي ته وی هله فلان کې د ماشومانو د پیدایش په وخت کې چې زنانه کم خوراک کوي زر راواله امیر المؤمنین ولې یو زنانه د غریبه او اولاد یې کېږي څوک ورسره نشته او غریبه مسافره ده په خیمه کې ده هله شابه زنانه یې ځان سره دغه راواغېشتل سامان مامان په منډه یې بوتله وردننه یې کړه خیمې ته هغه وخت کې ګرم خوراک زنانه له ورکول پکاري هغه یې پرېښوړه او د حضرت عمر بیبي امیر المؤمنین بیبي هغه عمر چې هغه زمانه کې به شام او روم جړقېدل یمن کې چې نوم به دې واغېسته د پښتنو خبره په نوم به یې ماشوم وده کې داسې سړی و بیبي یې راوسته او دایي ده د دایي خطوب خدمت پې کوي په بیبي د دایي توب خدمت کوي نن زنانه په اسپتال کې مري یو بل سره کونډی راکاږي په خدای که څوک تپوس یې شته د داروغ هم نشته سرکاري اسپتال لرې شه مړه سرکاري دیوالونه سرکاري دي نور پکې څه دي خیراتي اسپتال شرمېږم نه چې دا خبرې کوي مالوچ پکې نشته او سرکاري اسپتال ډریپ پکې نشته او سرکاري او خیراتي اسپتال سرنج پکې په بایه راوړو خیراتي اسپتال یقین کوه اورېدلې مې دی زما رونو
رحم نشته د مونږ پړونو کې هم خفه کېږي ما مونږ یادو بادشاهان او یادو خو مونږ پړونو کې هم رحم نشته اورېدلې مې دي چې سړی مړ دی دننه په اپریشن تیټر کې لیدې مې نه دي خو اورېدلې مې دي باوثوق مې اورېدلې دي سړی مړ دی ښځه مړه ده ډاکټران وایي څه چلو شو مړ شو وایي صبر وکړه وارث ته یې غږ مه کوه چیټۍ ولیکي د پیسو هله شابه سړی دی خطرناک دی دا دارو په منډه را رسوه زنانه دی خطرناکه مړی غریبه ادما ښه ده هله شابه دا دارو په منډه را رسوه دارو پې راوړي د بس زرګونو روپو دارو پې راوړي هلته میلاو دی هغه دوکاندار سره دا بیا واپس غله ورکوي خرڅوي یې پې هله زر راوړه شابه مخامخ دوکان نه زر راوړه غریب په منډی چې زما ښځه به جوړ مخکې ښځه مړه پرته په منډی کې زما پلار به جوړ شي پلار یې مړ پروت دی په منډی کې زما زوی به جوړ شي پیسې په زرګونو لګوي او دارو راوړي دارو والا راوړي دی یو خوشحاله شي د کوم دوکان نه پلان کینه هلکه دا به یو څه بیا پیسې به دې راوړي بیا لږ ساعت پس ورته وایي خفه نه شي مونږ خپل وس وکړو خو ستا پلار مړ شو زوی دې مړ شو ښځه دې مړه شو مړه دا مسلمان دی لرې شه ته مسلمان او دا به په مولا را لګي مولا داسې مولا داسې تبلیغي باندې را لګي تبلیغي داسې او تبلیغي داسې په شیخ به را لګي شیخ داسې او شیخ داسې په اجي به را لګي اجي داسې او اجي داسې منځ کې ستا دغه حال دی دا ستا ډاکټر دی دا ستا سرجن دی مړکې د خدای یره نشته قسم په خدای زما رونو چې په دې زړه کې چې دا ما پې ګوته کېښوده د خدای یره نی که ته ایمان تیر که راشه د ما په دې مخ لاړ وتو نه به تیره ایمان مړکې د خدای یره پیدا که د قبر یره پیدا که د آخرت یره پیدا که ایمان تیرول څه آسان کار خو نه دی په ګاونډ کې د ګاونډي د لوږې مرې ته به ایمان مانه تیرې तुम्हारी तरह होते टाबा तो चक्करे लगे तो सीलूना के मोटर पसी द्वे मले प्लाट पसी पिंजा मले बंगले जोड़े ख्वा के दे यतीम द लोग इमरी ख्वा के दे कोंडे रोंडे दरक द डोड़े न लगे ज़कात हमको वर के दागी गुजारे पिकेगी दाम दर की निश्ता जब ईमान तेरो मो जब जन्नते पर दोस्त दमो मुंगवता दवाला बियलको खुदाया प्लान किला जन्नते पर दोस्त वर के जमाला جنت پردو ټیکدار راغلی دا عمر فاروقو ښځی بوتله دی توپ کوي د هغې ښځې له خدای هلک ورکه بچی یې ورکه هغه ځای نه یې اواز ورکه امیرالمؤمنین مبارک شه ستا د مسافر رور زوی وشو ښځې چې واورېدل وی ښه امیرالمؤمنین دی هغه او ته د هغه ښځې په هغې دومره هیبت راغی چې د ولادت هغه نورې مرحلې مو ته الله اسانې کړې سړی ورته وایي امیرالمؤمنین معافي غواړم ما خو نه وې پېژندل تا ښځې زما ده ښځې د دیتوب خدمت وکړه وایي دا زما فرض ده نه مې وکړې ما نه به الله د قیامت پر ورځ تپوس کړو او سبا بیت المال له راشي د دې وظیفه دله مقرر کړم بیت المال کې د ماشوم تنخوا مقرره وه د کونډې تنخوا مقرره وه د یتیم تنخوا مقرره وه د مسکین تنخوا مقرره وه د عام مقرره وه د خاص مقرره بیت المال و زما استان بیت المال دی تاسې به ګرځېدې په دې کې څوک د لوږې مړ نه شي څوک د تندې مړ نه شي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ده چې خدای اسلام له غلبه ورکړه په دې دوو کسو کې په یو او هغه د عمر په سر باندې هغه قره راووته د دواړو جهانو د مبارک سردار دعا یو ځل نه څو ځله حضور پاک فرمایلی دی ابو بکر فی الجنه جنت ته به ځي ابو بکر عمر فی الجنه جنت کې وی عثمان فی الجنه جنت کې وی علی فی الجنه جنت کې وی طلحه فی الجنه جنت ته به ځي زبیر بن العوام فی الجنه عبد الرحمن بن عوف فی الجنه سعد بن ابي وقاص دا لسو کسو صحابه نمونه غشتري شارټ لیست وته وی په یو مجلس دا یو ځل نه څو ځله او د شهادت پیشنګویي مولا ورکړې ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نو خود په غر ولاړ دی او د غر داسې جړق وکړه زلزلې وواله رسول الله مبارک ولا خبره وغورځوله روبروله وی اسکن احد غلی شه تا ته پته شته چې څوک در باندې ولاړ دي انما علیک نبی یو پیغمبر دی و صدیق ابو بکر و شهیدان دو جمدی شهیدان یو عمر او یو
عثمان رضی الله عنهم. او د ټولو نه خشته خبره ما بل طالبانو ته وکړه، تاسو ته هم کوم. یو ځل دقسې جومات کې صحابه ناستو او حضور پاک در دننه شو. ښي طرف ته ورسره ابوبکر صدیق رضی الله عنه، ګس طرف ته عمر فاروق رضی الله عنه. په دې ښي لاس یې ابوبکر ولید، په دې ګس لاس باندې عمر ونیو دقسې، او د خلکو ته مخامخ شو. وی هکذا نبعث یوم القیامه، وی قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو نه دقسې پاسو، دقسې پاسو. زمارونو ډېر لوی خدمت، ډېر لږ نه، ډېر لوی خدمت. داسې خدمت یې وکړه د اسلام او د دین. منافقین وو په مدینه کې، غلي چا کرت نه شو کولی، او جهادونه شروع دي. دا په زمانه کې شام فتح شو، مصر فتح شو، عراق او دغه طرفونه کې اکثریت علاقې فتح شوې. یمن 22.5 लाख مربع میل علاقه دا فتح شو، 22.5 लाख مربع میل. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې څوک به داسې نو چې هغه ته به تکلیف کونډو ته عام اعلان و چې راځئ شابې نوم لیکئ، بیت المال نه به شی درلود. یتیم مسکین غریب دا پکې نشته، هر چا ته خپل مال، او ظلم پکې نشته. یو کس به راشي په چا به ظلم وکړي. د عمر فاروق زمانه او ظلم او یو شان انصاف. یو شان انصاف څنګه دی؟ جومات ته د خلکو کورونو، نو جومات ته خلکو ناوې وي، چې باران به وشو نو ناوې به جومات کې به دی، نو منځګزارو ته به تکلیف و. حضرت عمر اعلان وکړ رضی الله عنه، ویې لکه ناوې بل طرف ته واړوئ، عام اعلان شابه ناوې مو جومات ته کړې دي، او خلک راځي چې باران یې ټولو خلکو چقړه کېږي او په خلکو اوبه تویږي. مهرباني وکړئ دا ناوې بل طرف ته واړوئ. او کچه کوټې په اسانه کېدی شو، خلک خو د هغه هیبت و، خلکو ناوې بل طرف ته واړو، اوبې بل خوا واړولې، مخې ته یا یو طرف ته بل طرف ته. چې را روانو د حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک تره دی، هغه ناوه نه واړو، نور واړولې. وی دا ولې؟ ما خو اډر کړی دی، چونکې را واخېستی لرګي هر څه چې هغه ناوې پې ووالی ویې غورځو. ورېږه چې ویې غورځو ما په خپله به بل طرف ته واړی، چې ویې غورځی خو بیا اوبه دننه دي، دیوال خرابوي. حضرت عباس رضی الله عنه ته چوي چې عمر ناوه غورځول، تا نه غورځول. وی ما د عمر خبره منله، د امیرالمؤمنین خبره منل پکار وي، خو ما په دې وجه دا ناوه ونه لر نه کړه چې دا مال رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو لاسونو لګولی و. نو ما یې د حضور پاک د مبارک لاس ناوه نه لګو. چې عمر ته چوي وی دا دې څو کړل؟ دا کومه ناوه وه؟ وی ولې؟ وی دا د دواړو جهانو مبارک سردار دا ناوه په خپله لګولې ده. اوهو دا مې څه غلطي وکړه. لاړ عباس نه معافي وغوښته. عباس ما خو ځکه لر کړه چې ما یې زه انصاف وکړم چې قیامت پر ورځ ما نه الله دا تپوس ونه کړي چې هغه د ناوه پرېښوده او نورو غریبانانو له یې ناوې لرې کړې. خو تا وی چې دا حضور پاک او یو عمره ما ستا خبره منله، تا امیرالمؤمنین او ما په دې وجه لر نه کړه. ویله عباس راشه یقین کوه حضرت عمر وله په خپله خټه وکړه، امیرالمؤمنین دی توپړی وله په خپله جوړې کړې. وی عباس راشه شابه ناوه به واپس لګه. وی نه امیرالمؤمنین نه زه بیا جوړه کړم، داسې وی کیدی نشي، بهتر وانه خو اوس به خامخا کې. حضرت عمر ورته ټیټ شو، عباس یې په دې خپلو اوږو سور کو او اوچت یې کوي چې څنګه حضور پاک لګولې و، واپس یې هغسې ولګاو. د پیغمبر د مبارک لاس ناوه عمر به یې غورځئ. عمر له څه مجال دي چې د پیغمبر مبارک د لاس لګولی شوې ناوه دې غورځي؟ دا مینه او دا محبت. خیر څه واقعات یې نورې مړونه شته، بله جمعه کې به درته انشاءالله خبره خلاصه کړم. خو نن جمعه راته یو ضروري خبره کوم. دا د محرم میاشت او نن اتم د عاشورې د محرم اتمه ورځ ده، سبا نهمه ده او بله بله لسمه ده. نو په دې میاشت کې یو څو کارونه کول پکار دي. زه به راته هغه ویم چې کوم سنت کاري.
حضور پاک د دې میاشت په 10 ورځ روژه نیولې ده. مکه کې به هم نیوه او چې مدینې ته راغی بیا به هم نیوه، بلکې د محققین محدثین علما وایي چې دا مخکې فرض وه، چې د رمضان روژې راغلې نو فرضیت یې ختم شو. چې مدینې شریفې ته راغی یهودو به دا روژه نیوله، دا 10 وی دا ولې نیسې؟ وی دا هغه ورځ ده چې الله موسی علیه السلام د فرعون نه خلاص کړی او د هغه دشمن یې د هغه په مخ کې هلاک کړی، نو موږ د هغې شکرې د وجې دا روژې نیسو. حضور پاک فرمایل د موسی په تابعدارۍ ستاسو نه موږ زیات حقدار یو. صحابو ته هم دقسې جاري وساتئ، نیسئ دا روژه. نو پیغمبر علیه السلام ټول عمر نیولې صحابه هم، او په آخري کال یې فرمایلي و لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسعه، وایي که آینده کال ته پاتې شم نهمه به هم ورسره نیسم. دې وجې نه زموږ بعضې علماو لیکلي دي چې دا یوازې 10 اوس دې وخت کې مکروه ده، ځکه یهودیانو سره تشبیه پکې راځي. نو تاسو مهرباني وکړئ دا سبا او بله ورځ که د چا وس کېږي روجې ونیسئ. بلکل رسول الله مبارک دا 10 نیولې ده او د 9 ارمان کړی دی، خو آینده له پاتې نه شي. دوره د روژه د سبا او بله ورځ، خالي سبا 9 ده او اتوار بله ورځ 10 ده، دا روجې به نیسئ. او دې روجې برکت څه دی؟ رسول الله مبارک فرمایي وی د یو کال ګناهونه په الله معاف کوي، دی بل برکت هم شي. نو سبا 9 بل 10 دا به نیسئ روجې که خیر. او دویم یو حدیث دی، رسول الله مبارک فرمایي چې من وسع علی عیالی فی نفقة یوم عاشورا وسع الله علیه سایر سنته، چا چې په دې ورځ په خپلو بچو باندې روزي فراخه کړه روټۍ، الله به په ټول کال روټۍ فراخه کړي. دا حدیث په بعضې سندونو ضعیف هم دی، په بعضو کې درجې د حسن ته هم رسېدلی دی او په بعضو کې د صحت درجې ته هم رسېدلی دی. بعضې سندونه یې کمزوري، لکه مطلب دا چې وکړئ پیغمبر تاسو اوس عوام یې زم نشم پیولی، په خپلو بچو باندې فراخه روزي ورکړئ. د اتوار ورځ راځي 10 فراخه روزي ورکړئ. فراخه روزي دا مطلب دی چې ډوډۍ مو له ډېره ورکړه، ترکاري هم ډېره ورکړه، ښکلې مو ولا ورکړه، میوې هم پرې وخوره، الله به دله رزق فراخه کړي. دا 2 څیزونه دي د دې چې دې کې به که خیري څه ورته ویلې کېږي، دا به کوی که خیري انشاءالله. دې باندې عمل وکړئ. ښه تاسو ما ته پته ده تاسو هسې هم فرجونه د قربانۍ د غوښو ډک کړي پراته دي، د ډېرو نه بجلو والې ده غوښه، غم یې مه کوه. د ډېرو نه بجلۍ تلې ده او فرج کې غوښه څښا شوې ده او بیا یې غورځول، پیشوګانو هم نه راخوړلې، کندې ته یې غورځولې. خو خیر به هر کې په پراخه روزي خپلو بچو له ورکې. او باقي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه متعلق دا خبره ورته آینده جمعه کې خلاص کړم انشاءالله العزیز. دا یو څو کسان وفات شوي دي. یو خو زمونږ د مفتی آباد کورونو ممتاز حاجي صاحب وفات شوی، ډېر ښه سړی و ممتاز حاجي صاحب، حقیقت دا دی ښه سړی و، نیک سړی و. او ناګهاني وفات هم شو، ناګهاني مرګ دا د مسلمان دپاره رحمت هم وي ګوره. نو هغه ته به دعا کوو چې الله مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، ټول وارثانو له خدای پاک صبر ورکړي. او په دیدار آباد کې سبحان الله د هغې مور وفات شوې وه، هم غریبه ده، یو څو ورځې بیماري وکړه وفات شوه. هغې له به هم دعا کوو چې الله مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، خدای پاک یې وارثانو له صبر ورکړي. او د قاسم خیلو د شیرزاده کور والا وفات شوې ده، الله دې مغفرت نصیب کړي او الله یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. امید بیا ډېری فضل محمد وفات شوی دی، دا زمونږ د جمع د جمعې ملګری و، ما ته پته نه وه. الله دې مغفرت نصیب کړي او الله یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. د شلګون کورونو احمد جان استاد وفات شوی دی، الله دې مغفرت نصیب کړي، خدای پاک یې وارثانو له صبر ورکړي. او د مردو د شیراز قاري صاحب مور وفات شوې ده، الله یې د هغې مغفرت نصیب کړي او د آخرت خوشحالۍ د الله نصیب کړي. باید دوستان دي بیماران دي، زمونږ نورزاده لالا بیمار دی، دغه ستن ته به یې ډډه والې وه، دغې بیمار دی ناجوړه دی، الله دې وله روغ صحت ورکړي، الله دې شفا ورکړي. بعضې نور بیماران دي، دعا وکړئ الله ټولو بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي، الله شفا ورکړي. زمونږ باید دوستان دي د لرې لرې ځای نه پېښور باړی یو ځای بل ځای نه راځي، دعا وکړئ چې الله پریشانۍ په خوشحالو بدله کړي. د بعضو روزګار خراب دی، الله دې وله ښه روزګار ورکړي. بعضې ناجوړه دي په کورونو کې هسپتالونو کې، الله روغ صحتونه ورکړي. د چا اولاد نشته الله اولاد ورکړي، د چا نارینه اولاد نشته الله نارینه اولاد ورکړي. الله مونږ د هر قسمه فتنو نه وساتي او د آفتونو نه مو ساتي.